ډاکټر ورته لیکي وورین نو هسپتال فارمیسي ولا ورکوي چې کوم صحت کارډ ډیسک دی فارمیسي ډیسک او ورته ورکوي ډیکلوفینک هغه هم لوکل. ډاکټر ورته لیکي ویلوسیف نو فارمیسي ډیسک د صحت کارډ هغه یې ولا ورکوي سفرډاین چېرته د لوکل کمپنۍ چې هغې قیمت هغه د 1.5 روپۍ. دغسې نورې دوايانې چې کوم ضروري وي نو همغه دوايانو کې ورسره فارمیسي ډېر لویه غفله کوي او زه ګڼمه دا د ټولو نه غټ جرم دی. HRA له پکار دیږي چې او د ډیپټي کمشنر چې کوم ټیمونه دي د عوامي ایجنډا د وزیر اعلی عوامي ایجنډا چې کوم سیل دی او د هغې ټیم دی نو ای له پکار دي چې د صحت کارډ د فارمیسو نه صرف ویزټ وکړي او باقي هغه پبلیک کې چې دا دلته کمې کمې دوايانې ورکوي او خلکو ته یو اویرنس ورکړي. دې سره د ډاکټرانو چې کوم اعتماد دی معاشره کې هغه هم خرابېږي او خلکو ته نقصان هم رسي. تر اوسه پورې چې ما کم وکتل دلته کې په دې نوخار کې ما سره ثبوتونه شته پروف دی را سره او ما ته خلکو چې کم کوایف را رسولي دي نو د هغې مطابق خو دا ګپله ده خو دلته د صحت کارډ باندې چې څومره اپریشنې شوي دي نو اکثریت ناکامه په دې دي او درې ځل څلور ځل هغه اپریشنې دې وجې نه درې ځل کېږي چې هغې کې 3rd کلاس 4 کلاس دوايانې هغه استعمالیږي. ګرانو کتونکو د صحت کارډ حوالې سره خبره کوم ډېر ښه سیستم دی خو د هغې چې کوم منیجمنټ دی او د هغې کوم طریقه کار دی د علاج نو هغه یو عجوبه ده. نوخار کې نه بلکې پوره صوبه کې خو زه خبره د نوخار کومه په ټول نوخار کې 2 سنټرې دي دې ټایم کې DHQ کې نو DHQ خو تماشه داسې او بل دلته په بو کې مکه هسپتال دی او بیا چې کوم غټ هسپتالونه دي لاریچ او شیرپو غونتې هسپتالونه نو هغې کې هم د مریضانو صحت کارډ نه خو پیسې د کوم صحیح دوايانې دي او کوم برانډډ دوايانې دي نو د هغې پیسې ترې نه کټ شي خو د هغې په بدل کې وله 2 نمبر دوايي ورکوي. 2 نمبر مطلب دا دی چې انتهایی 3rd کلاس او بالکل لوکل چې د هغې نوم او نشان څوک نه پیژني. یو خو داسې وي که نه چې د ویلسن کمپنۍ وي هغې پروموشن باندې کار نه کړی لا ملټي نیشنل کمپني وي خو هغې د هغې فایده هغه خلکو ته رسونه غواړي میډیکل ریپ او ډاکټر باندې خرچ په ځای هغه فایده عوامو ته وررسوي قیمت هم کم لګولی او بیا فارمیسۍ ته هم په کم قیمت ورکوي نو هغې باندې مونږ خبره نه کوو خو د هغې نه مخکته چې هغه په معاشره کې پیژنګلو ځای هم ني او د هغې د وجې نه چې څومره اپریشنې شوي دي نو هغه هم خرابېږي د مریضانو صحت باندې اثر غورځېږي. دویم طرف ته د ډاکټرانو چې کوم اعتماد دی هغه هم خرابېږي. زه دې کې ډاکټران نه ګرموم ځکه چې ما دا وکتل زما خپله ذاتي مشاهده ده چې ډاکټر ښه ټیک ټاک برانډډ دوايي لیکي خو چې کوم د هسپتال صحت کارډ ډیسک او صحت کارډ فارمیسي وي نو هغه د ډاکټر د تلو نه پس نه صرف د ډاکټر نسخه بدلی بلکې هغې کې چې څومره دوايانې لیکلي نو هغه د خپلې مرضۍ بیا ورکوي. د ویلوسیف په ځای عام سفرډین د وورین او ولټرال په ځای عام ډیکلوفینک هغه هم چېرته بلکل ښکته لیول والا او د کالپال او د پیراسیټامال په ځای چېرته بل څه شی یو پیراسیټامال یې را پیدا کړی نو دا تماشه دا دې بنده کړی شي او دا خندا دا دې بنده کړی شي. په دې باندې ډاکټرانو صاحبانو له هم نوټس اخیستنه پکار دی چې ډاکټرانو اعتماد دې کې خرابېږي. هغوی له پکار دا دي چې هغوی د خپل مریض ښه برپور نګهداشت کوي او هغه نه باقاعده د هغه صحت کارډ باندې ملاوېدو دوی
د هغې چانبین هم کوي او هغه ته وایي چې دوی ما ته وښیه ما ته بیا کلینیک ته راوړه ځکه چې ډاکټر اپریشن وکړي هغه ورته لیکلي برانډډ دوی وي او اسپتال والا ورکړي خرابه کمزورې دوی او د هغه اپریشن خراب شي اپریشن ناکام شي او دوباره والا بیا اپریشن کوي دریم باره والا اپریشن کوي څلورم ځل باندې اپریشن کوي نو دې باندې د ډاکټر چې کوم اعتماد دی سټیټس دی عام تباه شو او د مریض هم بیړه غرقه کا او قومي خزانې ته هم نقصان ملو شو نو زه دا وایم چې ډاکټرانو لم دې طرف ته توجه پکار ده خو د ټولو نه غټه ذمواري زما په ډیپټي کمشنر هغه باندې غورځېږي زه ډیپټي کمشنر صاحب ته وایم چې تاسو د ټیمونه عوامي جنډې تحت لاندې چې کم ټیمونه دي دا په عام دکانونو ګرځي هغې باندې مه ګرځئ لاړ شئ د صحت کارډ چې کم ډسکونه دي او فارمیسیانې دي هغې ته کس کېنوئ باقاعده د ایم این ایګانو ایم پی ایګانو لم پکار دي چې په هغې باندې خپل منیجمنټ کېنئ یو کس کېنئ یو متعلقه صحیح پوی کس چې هغه په دوایۍ باندې هم پوهېږي او هغه په میډیکل نه هم خبري چې د خلکو ته دوایي صحیح ملاویږي نو ستا د صحت کارډ لاندې چې څومره فارمیسیانې دي هغې کې خو خلکو ته زهر ملاویږي او تاسو ګرځئ په کلو باندې چې هلته مو چاپواله دلته مو چاپواله دا تماشه دا دې بنده کړی شي او دا د دغه خلکو نه تماشه جوړه کوي دا چې کم اوریجنلی د خلکو صحت سره کلواړ کوي د خلکو جیبونو سره او صحت کارت سره او د حکومت د دومره غټې منصوبې سره کلواړ کوي هغې نه تماشه جوړه کړې ده نو دغې نه تماشه جوړه کوي